بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. سورة بقرة آیت نمبر 234 دویمه سپاره ده. دې کې بل حکم ذکر کیږي د احکامونه، کوم احکام چې د اصلاح د کور لپاره ذکر کېدل. د آیت کې عدت ذکر کیږي د هغه زنانه چې خاوند د هغې نه وفات شي، د هغې عدت دې کې ذکر کیږي. رد بم شي په طریقه د جاهلیت چې هغې به دغه زنانه خاوند به ترې وفات شو، عدت به تېر شو، نو د هغې نه وروسته یې دا چا له په نکاح باندې نه ورکوله. والذین یتوفون منکم، والذین نارینه یتوفون چې وفات شي منکم ستاسو نه، ویذرون ازواجا او پرېږدي دوی بیبیانې، یتربصن نو انتظار د کې دا بیبیانې بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر وعشرا 4 میاشتې او 10 ورځې شپې. دا عدت شو د هغه زنانه چې د هغې نه خاوند وفات شوي، خو د هغه زنانه چې هغه ماهواره واله وي او د هغې په خېټه باندې حمل ني، د هغې عدت شو 4 میاشتې 10 ورځې شپې. فإذا بلغنا أجلهن، نو کله چې ختم کړي دوی دغه نیټه خپله عدت ختم کړي، فلا جناح علیکم، نشته هېڅ ګناه په تاسو باندې فیما په کار کې فعلنا چې دا زنانه یې کوي فی انفسهن په باره د خپلو ځانونو کې بالمعروف په جایز طریقې سره چې نکاح کول دي. اوس د عدت تېرېدو نه وروستو که دا زنانه د چا سره نکاح کول غواړي، نو تاسو یې منع کوئ نه، ځکه بس هغه اختیارمند ده، شریعت هغې له اختیار ورکړی دی او د هغې د خپل سړي سره نکاح کول هم شریعت جایز ګرځولی دی چې یو جایز کار دی په شرع کې او د هغې د پردې سره مناسب هم دی. نو ولې تاسو هغه د داسې کار نه منع کوئ؟ دا رنګ د دې علاوه څه جایز کار وي نو هغې نه بیا نه منع کوئ. په دا عدت کې دننه د دې نکاح کول چې دی هغه ناجایز، او د عدت تېرېدو نه وروسته دا بیا نکاح کولی شي. او عدت کې دننه چې څنګه نکاح کول ناجایز دي، نو دغه رنګې نور هم څه کارونه دي چې هغه ناجایز دي، لکه سړه سترګه به نه کوي، سرخي بوډر به نه کوي، د هغې نه به دا ځان ساتي، دا ډول سینګار وغیره به نه کوي. ولا جناح علیکم فیما عرضتم، فلا جناح علیکم، نشته هېڅ ګناه په تاسو باندې فیما په کار کې فعلنا چې دا زنانې کوي فی انفسهن په باره د خپلو ځانونو کې بالمعروف په جایز طریقې سره چې نکاح کول دي. والله بما تعملون خبیر، او الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خدمة النساء او اقرنتم فی انفسکم. دا بل حکم ذکر کیږي کله چې د دغه زنانه عدت شروع دی، نو دغه دوران کې 2 کارونه ناجایز دي د آیت کې ذکر کیږي، او 2 کارونه هغه جایز دي نو هم د آیت کې ذکر کیږي. چونکې زنانه لا په عدت کې ده، یو کار چې ناجایز دی نو هغه دا دی چې څوک به هغې له د نکاح پیغام نه لیږي، څوک به هغې ته د نکاح پیغام نه لیږي، دا ناجایز کار دی، صراحتاً به هغې ته د نکاح پیغام نه لیږي. دویم دا ده چې په دوران د عدت کې به نکاح نه کوي، په دوران د عدت کې نکاح کول هم د هغې سره ناروا ناجایز دي. دا 2 کارونه د عدت په دوران کې ناروا ناجایز، 2 کارونه چې دي هغه جایز دي. یو کار دا دی چې هغه که تاسو په اشارو کې هغې ته خبر راوړوئ د نکاح او د واده کولو پس د عدت نه، نو دغه جایز ده. هغه پښتنو خبره چې په شپېلي کې ورته خبر راوړئ نو بیا جایز ده.
او دویم کار چې هغه جایز دی په دوران د عدت کې هغه دا چې تاسو په خپلو زړونو کې د هغې د نکاح کولو هغه ارادې پټې وساتئ نو دا هم جایز ده. ولا جناح علیکم او نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما په هغه کار کې فیما په هغه خبرو کې عرضتم چې تاسو اشاره کوئ به په هغې سره من خطبة النساء دپاره د غوښتنې د زنانو چې اشارو سره ورته خبره راړوئ خو صراحتا به ګوره ورته نه وایې نه جایز د وروستو راځي او باقي اشارو کې هغې ته خبره اړول مثال په طور باندې چې یاره پیغله زنانۍ یو هغه چې دی نو کونډه شي نو بیا ځان له ژوند تېرول ګرانې او دارنګې زمام ضرورت دی داسې اشارو کې خبرې اترې کوي. ولا جناح علیکم نشته دی څه ګناه په تاسو باندې فیما په خبرو کې عرضتم چې اشارې کوي تاسو به په هغې سره من خطبة النساء دپاره د غوښتنې د زنانو او اقرنتم یا پټې ارادې ساتئ تاسو فی انفسکم په خپلو زړونو کې د نکاح دپاره نو دا هم جایز ده. علم الله انکم ستذکرونهن دا دوه کارونه جایز دي د هغې دپاره علت ذکر کوي وجه ذکر کوي دا دوه کارونه تاسو له الله ځکه جایز کړل چې الله ته پته وه چې تاسو به خامخا دي د نکاح لپاره یادوئ او ټینګ به نه شئ چې نه په ګناه کې واقع شئ نو لاره یې درته وښوله. علم الله پوهېږي الله انکم ستذکرونهن چې یقینا تاسو به خامخا یادوئ دې زنانو لره دپاره د نکاح نو دغه جایز طریقې درته وښولې. ولکن لا تواعدوهن لیکن وعدې مه کوئ د دې زنانو سره په صفا الفاظو کې سرا په پټه باندې چې په پټه دې سره وعدې ګاټې وکړې په صفا الفاظو کې چې بس عدت یې تېر شي نو ما سره به نکاح کې او پلان کې تاریخ بس مقرر شو نو دا ناروا کار دی. الا ان تقولوا مگر دا چې ووایئ تاسو قولا معروفه وینا معروفه د شرع سره موافق هغه شرع سره موافق او جایز وینا هغه دا ده چې همدې آیت کې مخکې بیان شو چې اشارو سره ورته خبره وکړئ. ولا تعزموا عقدة النکاح او مکله کوئ عقدة النکاح غوټه د نکاح په دوران د عدت کې غوټه د نکاح به نه کله کوئ معنا نکاح به نه تړئ حتی یبلغ الکتاب تر دې چې ورسېږي الکتاب عدت اجله خپلې نیټې ته. واعلموا پیښې ان الله یعلمو چې یقینا الله پوهېږي ما به هغه څه باندې فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي فحذروه نو ځان وساتئ د نافرمانۍ د هغه نه. واعلموا پیښې ان الله چې یقینا الله غفور بخښنه کوونکی حلیم صبرناک دی. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن دې کې بل حکم ذکر کېږي هغه دا دی چې کله د یو زنانه سره نکاح وشي او د نکاح په وخت کې مهر یاد نه کړی شي او بیا دغه سړی چې دی دغه ښځې له طلاق ورکړي نو په دې صورت کې د هغې دپاره څه مهر وغیره نه کېږي نو بس یو جوړه جامې به هغې له ورکولی کېږي. لا جناح علیکم نشته دې ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء که تاسو طلاق ورکړئ هغه زنانو ته ما لم تمسوهن تر څو چې نه یو ځای شوي تاسو د دوی سره نکاح شوې ده خو یو ځایوالی نه دی شوی او تفریضو لهن یعنی مقرر کړئ تاسو د دې لپاره فریضة مهر یو ځایوالی هم نه دی شوی مهر هم نه دی مقرر شوی طلاق ورکړی شو نو ومتعوهن او سامان ورکړئ دوی ته سامان ورکړئ سامان څه دی نو علی الموسع قدره علی المقتر قدره مالدار باندې د هغه د وس مناسب غریب باندې د هغه د وس مناسب بیا هغه دې څه شي نو هغه بس مالدار د خپل حیثیت مطابق چې څه ورکولی شي ورده کړي دارنګې غریب د خپل حیثیت مطابق چې څه ورکولی شي ورده کړي. ادنا مقدار په هغې کې دا دی چې یو جوړه جامې به خامخا ورکړي دا واجب دی لوپټه به وي پوره جوړه به وي ورسره به چپړې وي پړونې به وي دا ورکول دغه زنانه ته هغه واجب و لازم. ومتعوهن او سامان ورکړئ دوی ته علی الموسع په مالدار باندې قدره په قدر د طاقت د هغه باندې دی وعلى المقتر او په غریب باندې قدره په قدر د طاقت د هغه باندې دی. متاعا بالمعروف سامان ورکړئ بالمعروف د عرف موافق حقا علی المحسنین دا حق لازم دی په ښایسته عمل کوونکو باندې.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن. دا اوس بل حکم ذکر کیږي غدا دی چې دغه زنانه ته طلاق ورکړی شو په دومره ده چې د نکاح په وخت کې د دې لپاره مهر مقرر کړی شوی وي، نو مخکې د یو ځای کېدو د رخصتۍ نه دې له طلاق ورکړی شو، نو بیا کوم مهر چې مقرر شوي د هغې نیمه په خاوند باندې لازمیږي. وإن طلقتموهن او که تاسو طلاق ورکړئ زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د یو ځای کېدلو ستاسو نه د هغې سره، وقد فرضتم او تاسو مقرر کړی لهن د دې زنانو لپاره فریضة مهر، فنصف لازم د نیمه ما د هغې مهر فرضتم چې تاسو مقرر کړی وي، الا ان یعفونا دومره ده که دغه زنانه معافي وکړي، معنا دا چې بس دغه نیم مهر دې مه راکوه، ما تا ته در بخلی دی نو ټیک ده. او یعفو الذي یا معافي وکړي هغه کس بیده چې د هغه په لاس کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده، اختیار د نکاح چې د چا په لاس کې چې هغه خاوند دی هغه چې کله نکاح تړله نو د نکاح په وخت کې پوره مهر ښځې له ورکړی، اوس رخصتي نه ده شوې، نږدېوالی نه ده شوی، طلاق راغی، بس دا د دې نارینه نیم مهر کېږي چې هغه زنانه یې ورته واپس ورکړي، خو بس دا سړی وایي چې زه بس هغه نیم غوښ یم ستا دی، دغه نیم زما د طرفه تا ته در وبخلی شو. نو او یعفو الذي یا معافي وکړي هغه کس بیده چې د هغه په لاس کې عقدة النکاح غوټه د نکاح چې خاوند دی. وان تعفو اقرب للتقوى دا چې تاسو معافي وکړئ نو دا ډېره نږدې ده تقوا ته. دا ترغیب شو دواړو ته چې د یو بل سره د احسان معامله وکړي، ښځې ته وایي زه ته هم معافي وکړه، سړي ته وایي ته معافي وکړه، ځکه دا معافي کول دا تقوا ته ډېره نږدې خبره ده. ولا تنسوا الفضل بینکم بیده عقدة النکاح معلومه شوه چې د طلاق اختیار دا به د خاوند سره ښځې سره د طلاق اختیار هغه نشته، بلکې شریعت دا اختیار او واک ورکړی خاوند ته چې صرف خاوند دا واک او اختیار لري چې دې زنانه ته طلاق ورکړي، زنانو ته شریعت دا اختیار هغه نه دی ورکړی، او دا د الله رب العزت لوی احسان دی. ځکه زنانه خو ډېره بې صبرې، نو هغې خو په نه څه خبره باندې هر وخت سړي له طلاق ورکوو، نو بیا ډېر خلک به داسې ډېر نارینه به تاسو لیدل چې هغه به دغسې طلاق شده ګرځېدل، لکه د نورو اغیارو مذهبونو کې دغه خبرې اترې شته دی، او دلته کې هم دغه زور روان دی چې هغه ښځو ته دومره واک او اختیار میلو شي چې دوی هم هغه نارینه له طلاق ورکولی شي، دغه زور چې دی نه هغه دلته هم روان دی، ځکه هغه خو بیا بې صبره شی دی، او هغې خو په نه څه خبره باندې به طلاق ورکوي، دمکې به درکوي، که هر ورځ یې باټینګم نه وله دمکي به یې درکړي، که بیا در راوړل نو طلاق در کوم، او که پلانکې جوړه دې راونهله نو طلاق در کوم، نو هر وخت بیا د دمکې د لاندې ساتلې. ولا تنسوا الفضل بینکم او مه هېروئ مهرباني کول بینکم په خپل منځ کې. ګوره شریعت ښکلي احکام بیانوي، او هغه احکام چې هغې کې زموږ ستاسو د دنیا او د آخرت ګټه ده. ولا تنسوا الفضل بینکم اوس هم ترغیب ورکوي چې که طلاق اوم شو نو یو بل سره داسې دښمني مه پیدا کوئ چې د هغې د وجې نه خاندانونه هغه جدا شي، ماما کاکا هغه د ټولو خاندانونو یو بل سره روانه شي، داسې هغه طلاق سره داسې دښمنۍ مه پیدا کوئ. ولا تنسوا الفضل مه هېروئ هغه مهرباني بینکم په خپل منځ کې احسان کول مه هېروئ. ان الله بما تعملون یقینا الله په عملونو باندې چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی. هو الذين نارين يتوفون وفات منكم استاسنا ويذرون وغيبرين أزواجا ببيان يتربصن نوتا ببيان الانتظار كي بأنفسهن بقل زالون باندين 4 أشهر و10 أسلور من أشهر الأسروزين فإذا بلغنا أجلهن نوكل شدي ختم كي نيتي اخبلي عدة ختم شي فلا جناح عليكم من اشترز بنا بتعصبان في بابا وطاري فعلنا شدا زنانيكي في أنفسهن داخل زانو مبارك بالمعروف بجائز طريق سرچانك كول دي والله بما تعملون والله استاسو عملون بان خبير خبردار دي والله ولا جناح عليكم نشتز بنا بتعصبان فيما فأغا خبرك عرتم جتاس شارك به باغسر من خدمة النساء تبارد غفتني دزنان أو أقرنتم
یا پټ ساتي ارادې د نکاح فی انفسکم بخل زړونو کې علم الله الله پیری انکم ستذکرونهن چې یقینا تاسو به خامخا دا زنانه یادوي د نکاح لپاره ولكن لا تواعدوهن لیکن وعده مکوئ د دې زنانو سره په صفا الفاظو کې سرا په پټه باندې الا ان تقولوا مگر دا چې تاسو وایه قولا معروفا وینا د شرع سره موافق چې هغه دغه اشارو سره خبرې کول دي ولا تعزموا او مکلک عقدة النکاح غټه د نکاح مه تړئ حتى يبلغ الكتاب تر دې چې ورسیږي نیټه اجله الكتاب دا عدة أجله خپل نیټې ته واعلموا بشيء أن الله شيقنا لا يعلم فيه ما بعث باندې في أنفسكم چې په زړونو ستاسو کې دي فاحذروه ځانو ساتئ د نافرمانۍ د الله نه واعلموا بشيء أن الله غفور حليم چې یقینا الله بخښنه کوونکی صبرناک دی لا جناح عليكم بشديد گناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء طلاق ورکړئ زنانو ته ما لم تمسوهن تر څو چې نه مقرر کړئ تاسو ما لم تمسوهن صبر چې نه نږدې شوي تاسو دوی ته او تفرضوا لهن یعنی مقرر کړئ تاسو دې لپاره فریضة مهر ومتعوهن او سامان ورکړئ دوی ته على الموسع په مالدار باندې قدره په اندازه د طاقت د هغه باندې وعلى المقتر وبغرب باندې قدره په اندازه د طاقت د هغه باندې متاعا بالمعروف سامان ورکړئ د عرف موافقه حقا على المحسن حق لازم دی په فیصله عمل کوونکو باندې وان طلقتموهن او طلاق ورکړئ تاسو دې زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د یو ځای کېدو ستاسو د دوی سره وقد فرضتم تاسو مقرر کړي لهن دې لپاره فریضة مهر فنصف لازم ده لما د هغې مهر فرضتم چې تاسو مقرر کړي وي الا ان يعفون مگر کدا زنانه د تدرو بخي او معافي وکي او يعفو الذي يا معافي وکي هغه کس بيده چې د هغه په لاس کې عقدة النکاح غوټه د نکاح چې هغه خاوند دی وان تعفو دا چې تاسو معافي وکي اقرب نو دا ډېره نږدې ده لتقوی پرهېزګارۍ ته ولا تنسوا الفضل مروي احسان کول بینکم په خپل منځ کې هغه اسلامي تعلقات برقرار ساتي دشمنۍ مه پیدا کوئ ان الله بما تعملون يقين الله استاسو بعمل نباني بصر لدن كده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد